السلام علیکم ورحمت الله. ملګرو د شیخ جنید بغدادي رحمت الله علیه حواله سره د هغې د پرهیزګارۍ حواله سره او د حج برابر ثواب حاصلولو چې کوم عمل شوی دی، امید لرم چې دا بیان به تاسو اورېدلی وي او که نه وي اورېدلی نو راځئ چې وویرو او د خپل ټایم پې قیمت کړو او الله تعالی ته سوال وکړو چې دغه شانتې عمل راته رانصیب کړي. راځئ چې وویرو. حج ته روان دی یو سړی، 600 روپۍ دي ورسره. لار کې یو ښځه ناسته ده، د مردار خره نه غوښې پرې کوي او ښکری کې اچي. بیبي دا څه کوې؟ هغې ورته ځه کار کوه. وی نه پوهی به مې. وی ځه بچیه ولې مېړه درد دی؟ وی نه بیبي ما به پوهی. وی نن څلورمه ورځ ده چې زم نهر یم او بچي مې نهر دي، خاون میں مړ دی، سلور لوڼه راته یتیمانې پاتې دي. نن څلورمه ورځ ده سحر چې راوتما نو لوڼو راته ووې چې مورې که نن دم سره نه وړه نو بلکل هلاکي به شو. ټوله ورځ وګرځېدم، چا راته د یو نوړی روټی ستو نه کو. لکه مې خیال وکړو چې که نن هم تشه لاړې نو لوڼه به مې مړې شي. مسله دا ده چې څوک د لوږې مړه کېږي نو هغې ته مرداره خوړل روا دي. نو دا د خره غوښې ځکه په دې ټوکری کې اچوم چې بچولی یو سم چې بېګاله پې شپه تېره شي. دا حاجي صاحب ورته وایي بیبي ځم در سره ځم. وی بچیه ما سره ځکه مزه چې زما په کور کې خدای ګواه دی د دې مردارو غوښو نه به بل شی نه وي. زه به ستا مېلمستیا په څه کوم؟ ورته وی بیبي مېلمستیا له نه ځم هسې ځم چې کور دې ووینم. وی چې ځې راځه. وی خو په دې شرط به در سره ځم چې دا د مردارو غوښو ټوکری به زه په سر وم او ته به تشه روانې. الله وی جامې به دې پلیتې شي. وی زه د خدای غواړم هغه ورځ چې یو بې کسه سره مې ټوکری په سر وي او اسخاو به په ما را روان یو جامې مې پلیتې شي. دا پلیتې نه دي بلکې دا پاکې شي. وی ډېره ښه. د مردارو غوښو ټوکری حاجي صاحب په سر کړې ده، بوډۍ سره روان دی. چې دروازې ته ورسېد لوڼه ورته په دروازه کې ولاړې وې. وی مورې نن دم سره نه وړه. وی بچیه خفه کېږئ ما ډېرې سربې او مزېدارې غوښې مې درته راوړې. لوڼه ډېرې خوشحاله شوه. حاجي ورته څه وایي؟ ړکې سوچ کوي چې په خدای قسم چې هغه د مکې د کعبې تلو نه د دې نهرو کعبه جوړول ډېر ثواب دی. دل بدستا ورد کے حج اکبر است، 100,000 کعبه یک دل بہتر است. رحمان بابا څه وایي؟ وی د خلیل تر کعبه دا کعبه بہتر دا. د خلیل تر کعبه دا کعبه بہتر دا چې څوک جوړ کاندي ویران حرم د زړه. الله 600 روپۍ راوویستې. بوډۍ له یې ورکړې چې زه حج ته تلمه خو د حج تلو نه ما ته دا ثواب زیات ښکاره شه. دا والې 600 روپۍ د 4 ورځو نهر ای چې ولیدت. لوڼې ورته دعا کوي، ورته وایي حاجي صاحبه د دې نیکۍ په بدل کې ته چې څه وخت کې مړ کېږې نو الله پاک دې په دغه وخت کې د ایمان دولت نصیب کا. دویمه جینۍ ورته وایي حاجي صاحبه ته چې مړ شې په قبر کې دې کېږدي، منکر نکیر در تسوال و جواب تراشی نو الله دې داسې جواب په جبر والا چې د منکر نکیر د پکړ نه پیزان خلاص کی. درېم ورته وایي واجی صاحب چې اسرافیل علیہ السلام په شپېلۍ کې आवाज وکي او دنیا د ځمکې نه راوځي نو الله پاک دې په دغه ورځ ستا د پیغمبرانو په ټولي کې شمار کی.
اصل ورم ورته واجی صاحبہ چې د قیامت ورځ وی الله قاضي وی او جناب محمد رسول الله شفاعت کوي په دغه ورځ د خدای دیدار او د محمد رسول الله شفاعت دی نصیب شاه. دعا ورته وکړه ای پرې خو دې ته واپس کور ترا مرګر ور سره وعده کړی و حج ته بزو دادی داد ای چې واپس رااله د ته وی راغه مینا کې چې ناستو دا خبره داسې و دی وی زه خو مینا ته تلې نه منو څه خبره بیت الله شریف کې وینان روزه مبارکه ته ولاړو یو زم درود وی نه والله کزت ای ورته دروغ ولې یا ظالما تازه حج نه راغله او دروغ وی دوی والله کتل هغه ورته په خدای قسم په مدینه منوره کې سردار کونین تا مونږ سره یو ځای ولاړ و او درود دی وی ټول ورځ په دې جګړه تیر د شپې په خوب کې جناب محمد رسول الله ورته وی چې اجي صاحب تا خونن ټول ورځ په جګړه تیر ورته وی یا رسول الله زهشتنیم تلو دی اجانو را سره جګړه کولې ته مونږ سره وی حضور علیہ السلام ورته وی بچیا مخه پکېګا تا چې په کوم ورځ هغه د حج پیسې دا غسلور ورځو د نهارو د یتیمانو په خېټه کې واچولې په مغه وخت الله ستا په شکل یو ملائکه پیدا کړه هغه ملائکه به تر قیامت پورې حجونه کوي او ثواب به الله تعالی درکړي نو ستا په شکل ملائکه ور سره مرګري وا دوی زکه درته وایي چې ترا نو زما عزیزانو حج دیتا دماوا د په دور حیات کې دماوا خلق ولراله وی جی خلق غرق وی چې ولی وی دا یو دما دا او د شپې 1500 روپے لیو ار سړې ځل تشپتیره کیو 1500 روپے ورکی خلق تباک ولور شي پیران دیته وی او بزرگان دیته وی دما دا او 1500 ولور شي ورته وای چې بیګالا نور څوک م پرېدا او شیخ جنید سے بستا کور ترازی د مل چې دا خبر لاړو شیخ جنید سے زما کور ته ویلو وسه خو دمه کار څه خبر راځي راغه بیبي څنګه چل دی 1500 روپے ودا 1500 او شیخ جنید دا خیال نه کوي چې زه پیرم بزرګم د دمه کور ته زم خلکو کې بدنام خلق میں گویت کے خسرو بت پرستی میں کند خلق میں گویت کے خسرو بت پرستی میں کند مکافر عشقی بودے مثلا مرا درکار نے وہی دی خلق کورتن نوته بی بی پدې می پوي کچ دا 1500 روپۍ دې په کومه وادرانه واغسته وې دیش پکې زما ځان تا ته وقف ته ته چې څو وې زبویم چې خج وې انکار خو بنه کې وې نه وې خدا کوټه تلاړ وې بی بی ز پیره صفائی ډیره خوخو ستاد جامو بدن سره پردي سړی لګېدلې دي ورشه غسل وکا اولامبا پاکه جامې واغوند بیا راشه بیا به خبرې دمه بوتله غسل وکړو پاکه جامې په واغسته او راوست چرواست بیا ورته څوي وای بي بي زه خو ګره داسې پیر غوندې منځونه مم ډېر خوښ دي نو شپه وګدا دا نور خبره بکو خو په دې مانځو درګي او دوه رکعات منستو کا او دوه بزو کما بیا به نور خبرې په مانځه ودرولا او دې په سجده پرې وته او خدای ته وای چې هر چی کردم بود یا آخر کردمش هر چی کردم بود یا آخر کردمش از زنا سوء نماز آوردمش اے الله زما خودم رکارو چې دا دمه کار زنا وا
ما د زنا نراوست او تا ته مې ودراولا زما خودم رکارو او دینه مخکې پس رجوع ای قلبی کار ترا خدایا د دې زروس د زنا نه تورول او ځان سره تعلق جوړول یا الله دا زما کار نه دی داستا کا پس رجوع قلبی کار ترا قلبها قلبت فیل مصطفی اے اللہ د دې زړوس د زنا نه تورول او ځان سره تعلق جوړول خدای دا زما کار نه دی اے الله د جناب محمد رسول الله په خاطر د ځان نه زنا نه ډ تور کو ځان سره تعلق پیدا دمه چې دا وره دی بیوش تر سبا پورې بیوش پرتاوال سبا چې را پاسه دا د شیخ جنید بغدادي په لاس بیعت کو د خپل وخلو یا بزرګا شوا بزرگان دی توای چې دمه به راونی وي د دمو کور تتلل به سعادت ګڼل زما عزیزانو داغه خلق